مشهور ډرامه‌نګار اشفاق احمد په خپل کتاب کې لیکي چې ما سره په افس کې مۍ نومې جینۍ وه جاپانۍ چې هغې د روژې میاشت شروع شوه نو هغې ما نه پوښتنه وکړه چې تاسو د سهار نه تر ماښامه پورې خوله وتړئ نه اوبه څښئ نه روټۍ خورئ نه یو بل څه نو د دې تاسو ته څه میلاویږي نو اشفاق احمد صاحب وایي چې ما ورته وویل چې د دې مطلب صرف خوله تړل نه دي دې ته ویلی کېږي روژه او په دې روژه کې موږ ته هغه شیانو نه پرهیز کوو چې دروغ سود حرامخوري هر قسمه ګناهونو نه موږ ته یعنې موږ د دې نه پرهیز کوو او دا کارونه موږ پرېږدو نو اشفاق احمد صاحب وایي چې هغه جینۍ غلې شوه او ما ته یې جواب راکړو چې ستاسو خو مزې دي چې تاسو په دې پوره کال کې دا یوه میاشت لپاره دا کارونه پرېږدئ دا خو تاسو مزې وکړئ موږ خو په دې پوره کال کې نه دروغ وایو نه یو کار نه کوو دا کوم کارونه چې تاسو په دې روژه کې نه کوئ دا ټول موږ په دې ټول پوره کال کې نه کوو او ستاسو خو داسې مزې دي نو اشفاق احمد صاحب وایي چې زه یو نظر مې دې جینۍ ته وکتو او غلی شوم سر مې ټیټ کړو بیا ما سره هېڅ جواب نه و هېڅ قسمه دوستانو د دې ویډیو مطلب دا دی چې مونږه صرف په روژه کې مسلمانان یو او هغې نه پس موږ نه هر څه هېر شي هغه خپل هر څه رانه هېر شي بیا هغه غلط کارونه او هغه قصې بیا شروع کړو نو دوستانو د دې نه نو ګرانو دوستانو پکار ده چې روژه خو الله رب العالمین موږ ته د عبادت دپاره رالیږلې ده پکار دا ده چې په دې کې موږ زیات عبادت وکړو په ښه طریقه یې وکړو په ټول کال کې موږ ته پکار ده چې موږ مسلمانان یو عبادت وکړو روژه کې خاص طور پر عبادت وکړو خو په دې پوره کال کې چې په دې روژه کې موږ کوم کارونه نه کوو او د کومو کارونو نه توبه وباسو نو پکار دا ده چې د ټول کال کې موږ دا کارونه نه کوو ولې چې په دې باندې یعنې غیر مسلمه په دې عمل کوي هغه کارونه دا نه کوي نو موږ ته پکار ده موږ مسلمانان یو چې دا کارونه نه توبه د ټول کال لپاره وباسو د ټولې زندګۍ لپاره وباسو حرام نه خورو سود نه کوو او غلط کارونه نه کوو یعنې ګناهونو نه ځان بچ وساتو نو دا موږ ته پکار ده او که ویډیو هم خوښوئ نو لایک او شیر ضرور کوئ او د الله په امان تر بلې ویډیو السلام